په 11 جولای 2015 په ډیسټریکټ سیکریټریټ کوزدیر کې د امن او امان په حواله سره د یوې لوی جرګې تابع وشوه چې پکې د کوزدیر سره تعلق لرونکو سیاسي او قومي مشرانو، ډیپټي کمشنر کوزدیر، کرنل دیر سکاوټس او ډیسټریکټ پولیس افیسر کوزدیر شرکت وکړو. په جرګه کې د علاقې سره تعلق لرونکو مشرانو د ملک دشمن عناصر خلاف د فوري کاروایی او د انتظامیه سره د هر قسم تعاون یقین دهاني وکړه. په دغه موقع ډیپټي کمشنر کوزدیر محمد عارف خان په جرګه کې شرکت کوونکو ټولو مشرانو شکریا ادا کړه او ویل چې دغه جرګې مقصد د عوامو او ادارو ترمنځ د اعتماد فضا پیدا کول او غلط فهمیانې ختمول دي. ډیپټي کمشنر د دهشتګردو خلاف د حکومتي اقداماتو په حواله سره جرګې ته آګاهي ورکړه. هغوی زیاته کړه چې په کوزدیر کې د امن او امان وضع تر دې دمه برابر ده، دلته د اپریشن امکان نشته چې په کوم ځای کې هم د دهشتګردو اطلاع وي، هلته به انټیلیجنس بیس ټارګیټډ اپریشن کولی شي.